أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. دا سورة النحل دی آیات یوسل شپاړسم دی. نن پر دې بیان درته کوم چې زموږ په اسلامي معاشره کې بیا خاص کر په اسلامي ملکونو کې لکه پاکستان او افغانستان داغه علما دا فتوا ورکوي چې زما ورونو کوکنار حرام دی، تاریاک زین جوړیږي، بنګي حرام دي، د دې څخه چرس جوړیږي، اومان حرام دي، د دې څخه نشئی مواد جوړیږي. نو زما ورونو باید چې فتوا موږ په هغه لیول ورکو. زه خو خپله ماسټر یم، نوم یې عبدالجبار شیراني دی. دا خواهش لرم چې یا ربه زما د خولې څخه هغه الفاظ وباسې چې څومره قدر زما علم ما علم کړی وي، زه خپله هغه آیات و مخې چې ږدم چې رب کائنات حکم کړی چې دا قرآن د نصیحت کتاب دی، په دې سره پند واخلي، دا زده کړي، دا تی د تیارو سره باسي او رڼاو ته. او هغه حدیث مې و مخې ته ایښی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم و خپلو صحابو ته وایي بلغو عني ولو آیا ورسوي او د ما څخه څه یو آیات وي. نو زما ورونو قرآن مې کتی 14مه پاره 14م سورت اور یوسل 14 نمبر آیات دی. زما ورونو دغه کوکنار سی خلک ورته وایي، تاریاک ځینې باسي، بنګي دي، د هغه څه چرس وځي، اومان دي چرس، دا به ذات خود حلال دي، خو موږ د دې څخه حرام شیان جوړوو. نو یا دغه شی به ذات خود چې حلال وي او ما ورته په حرامو کې استعمالو باید چې زموږ که افغانستان دی که نور ملکونه دي، خاص کر زموږ خپل ملک پاکستان اوس انګور حلال دي، خو زموږ خلک شراب ځین جوړوي. خورما حلاله ده خو خلک شراب ځین جوړوي. نو زما ورونو اوس به موږ پر دغه خورماو باندې زموږ حکومتونه پابندي لګوي. باید چې پابندي دی که واقعي حکمران دی یا د اسلام خیرخوا دی، دی پر دغه خلکو باندې پابندي ولګوي، دا خلک دي او گرفتاره کړي، دا خلکو ته دي او سزا ورکړي چې دغه مواد جوړوي. په دې شي کې دواړې فایدې شته، د انسان د صحت دپاره هم فایدې کې شته، که کوکنار دي، که بنګي دي، که اومان دي، که انګور دي، که خورما وي، که نورې میوې دي. نو زما ورونو دا شی به ذات خود حلال دی. لکه او زنانه چې زموږ په کورو کې بعضې خلک یې په 5 سټار هوټلانو کې د خلکو دپاره د خواهشاتو دپاره او نفسیاتي خواهشات پر باسي. آیا اوس دغه زنانه به ذات خود آرامه ده؟
دا حلال شی د دې سره نکاح وکړه په نکاح کې راوله او که ته زنا ورسره کوې په پیسو به دا شی تا حرام کړي. حکومت باید چې پر دغه سټار هوټلانو باندې پرنډي خانو باندې پابندي ولګي، هغه خلک ونیسي، هغه زنانې ونیسي، د خلکو په نکاحو کې ورکړي، غیرتمنو خلکو ته ورکړي. خو موږ ځان ته مسلمانان وایي، مسلمان غیرتمند وي، الله هم غیرتمند ذات دی. زما ورونو دا باید چې موږ ته زما دا پیغام دی و حکومت ته و نورو خلکو ته چې باید دغه شیان نه کړي منع، بلکې دا کم چې دغه شی جوړ هغه خلک ونیسي، هغه ته سزا یې ورکړي. لکه دلته رب کائنات ارشاد دی ولا تقول لما تصفون او ما وایاست هغه شیان چې بیانوي ستاسو ژبې الکذب او دروغ، هذا حلال و هذا حرام. د خپل ځانه فتواوې مه باسئ. رب چې کوم شي ته په حرام ویل به هغه ته موږ په حرام وایو، چې کوم شي ته په حلال ویل هغه ته موږ په حلال وایو. د خپل ځانه حرام جوړول حلال جوړول دا د مسلمان کار نه دی. لتفتروا علی الله، د دې لپاره چې تی وتړي پر الله باندې دروغ. لتفتروا چې وتړي الله پر الله باندې الکذب دروغ وتړي. ان الذين بشک هغه کسان یفترون چې دی جوړوي علی الله پر الله باندې الکذب دروغ لا یفلحون، دا خلک به کامیاب نشي. د دې دنیا متاعون یو پایله دی، څو ورځې چرس دي جوړ کړل، تاریاک دي جوړ کړل، نور نشي موپا جوړ کړل او رشوتو دپاره ته دا بندوي. الله وایي متاعون دا یو پایده ده قلیل لږ، ولهم د دا خلکو دپاره عذاب علیم عذاب دی او دردناک. زما ورونو د خپله ځانه حرام و حلال به نه جوړوو. زما ورونو دغه رقم د رب کائنات بل حکم دی په سوره بقره کې، سورت اولنی دی، آیات دی 19 دی. هو الذي خلقكم ما في الارض جميعا، الله هغه ذات چې پیدا کړ ستاسو دپاره ما هغه شیان جميع ټول، دا ټول شیان حلال. بیا پر هغه آرام کولو به د الله له طرفه بیا حکم یو د نبي حکم به وي. که چیرې پر هغه باندې د آرام حکم نه بیا تا ته اختیار دی چې خورې که نه خورې. او نبي اسلام حدیث دی چې کوم شی رب بیان کړی دی د حلال دی آرام دی او ما ته ته بیان کړی دی، که په دې کې نو بیا چې کوم شی د هغه نوم په قرآن او په حدیث کې نو بیا ستا پر اختیار چې هغه وکړې. اوس دلته ګر شیان حلال خو ما او ته آرامو، لکه او زنانه حلاله ده په نکاح راوړه ویې غواړه تی په 5 سټار هوټل کې استعمالوې، تی په رنډي خانه کې استعمالوې، تی په احرام منډۍ کې استعمالوې. دا خو ستا د وجې دا شی ته حرام کوي. زما ورونو او دغه رقم سوره النحل دی، آیات 88 دی. الله وایي ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. زما ورونو دا د رب کائنات حکم دی. ومن ثمرات د میوونه زموږ دپاره رب کائنات ټولې میوې پیدا کړي حلالې. په هغه میوو کې خاص کر النخیل خورماګانې دي چې د دې اقسام په سوو دي. والعناب انګور، هغه بیا رنګارنګ انګور دي. تتخذون منه سکرا، بیا تی د هغو څه جوړوئ سکرن او د نشې مواد. نو اوس آیا دا ګردې میوې ارامې شولې، دا ګردې خورماګانې ارامې شولې. ما په خپله په سعودي ښار بریده کې په باغو کې کارونه کړي دي. دا رقم خورماوې مې لیدلي چې دلته زموږ په پاکستان کې هغه رقم خورماوې په خوب نه لیدلي. دا رقم انګور دي مثال موږ په پښین کې په خوب نه لیدلي، لیکن په دنیا کې ستا په خپله مې دوبۍ، عمان، ایران،
شارجه، علین، اجمان، راس الخیمه دا مې ګرځېدلي، لیکن دی شیان مې لیدلي چې زموږ په پښین کې هغه نشته. نو الله وایي منه د دغه میوو نه سکره د نشې مواد جوړوي. نو اوس آیا بعضې خلک د دې څه د نشې مواد جوړ کړي، نو څه دا ګرده آرام شو؟ شی به ذات خود حلال دی، خو ما ورته حرام کو. زنانه حلاله ده په نکاح واخته بړوه صاحب پرنډي خانه کې استعمالوي. خورماوې حلالې دي، خو دغه زموږ خلک چې دي هغه دغه جوړ کړي، شراب جوړ کړي، د انګورو چې جوړ کړي. نو آیا دا اوس آرام شولو؟ دا کم سړی چې جوړي دا ونیسه، دې ته سزا ورکړه. الله وایي ورزق حسنا، دا رزق ډېر بهتره دی. دا ټول شیان چې دي په مځکه کې دا ټول زموږ دپاره حلال دي، بهتره میوې دي، خو ما ورته د هغه شي شکل وربدل کو، د هغه څه مثال نور شیان په میلاو کو، نو موږ هغه د نشې مواد جوړ کو. ګناهګاره او مجرمان موږ ته چې موږ ته دا شي اصل وربدلوو د هغه څخه او د نشې مواد جوړو. رب په دا خوله باندې د الله قرآن وایه ته ډمتوب کوې، رب په دا ژبه باندې ته د الله دین بیان کړه ته ماتم کوې. واده دې په کور کې جوړ شوی دی او بدلې وایې په دا ورځ کې ستا غیرت چیرې دی؟ دا ستا د ښځې اواز ستا عورت به دا چیرې دی؟ بدلې وایې ادم خانه چرسي کټ مې وباسه د الله ته ما ته خوب نه راځي. پلارم دا آواز اوري، ورور یم اوري، میړه یم اوري، په دا ورځ دی یم بړوه شوی دی، پلار یم بړوه دی، یو خوا نه به دی چې وایي دا اوس څه وایي دا زما لور، دا زما معاینه څه وایي. لیکن اصل شی جایز دی. زما او ستا خور مور په دا خوله به دا د الله کتاب بیانوي، نو دا ثواب دی. که په دا خوله باندې دا چغې وي یا غیر الله ته یا لالک هغه او دارو نکه خزر نکه رسه، دا مشرکه ده. که په خوله باندې او بدلې وایي دا هغه عمل او د رنډۍ دی. که دا اندام خاص استعمالوي دا او رنډۍ ده، پر دې باندې حد جاري کېږي. زما ورونو میوې ټولې حلالې دي، ټولې پاکې دي، خو ما ورته آرام ځین کوو، هغه دا شي شکل بدل کو. نو الله وایي دا د یو څو ورځو ژوند دی. وځلې نو باید چې موږ ته دغه که کوکنار دي، که بنګې دي، که اومان دي، دا به ذات خود حلال شیان دي، پاک شیان دي، د دې څخه نورې او دوایانې جوړېږي. خو باید چې دغه او د نشې مواد دا خلک ونیسي او سزا یې ورکړي او په دار پر مین چوک باندې او سزا یې ورکړي. نو الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې باید چې موږ ته د الله په قرآن ځان پوه کړو.